دا آخری سورتونو ترجمه او د آخری سورت اخلاص شان نزول. کافرانو د پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کوي دا کم الله چې ته یادې دا راته وایي چې د چا زوی دی د چا پلار دی د چا رور دی شجر نسب یې راته بیان کړه. او یو بله ډله د کافرو هغوی راغلي وي دا کم الله چې ته یادې نو دا راته چې دا د سرو زرو جوړ دی که د سپینو زرو جوړ دی د کاڼي د اوسپنې د څه جوړ دی نو حقیقت او ماهیت یې راته ووایه. نو د دې دواړو کافرو ډلو د سوال په جواب کې الله سورت اخلاص راولېږي چې قل ته ورته وفرمایه د عامو خلکو ته ووایه او دا چا چې سوال کړی دوی ته ووایه هو هغه ذات چې تاسو یې د شجره نسب تپوس کوئ یا د حقیقت او د ماهیت تپوس کوئ الله هغه ذات الله دی احد او یو دی نو د دووالي تصور پکې نشته الله یو دی. د اور عبادت کوونکي آتش پرست او مجوسیان ورته وایي دوی وایي خدایان دوه دي یو د ښه کارونه کوي او بل د خراب کارونه کوي دوه خدایان دي یو ته یزدان وایي او بل ته اهرمن وایي دا دوه خدایان دي. نو د هغوی د عقیدې رد وشو خدایان دوه نه دي یو دی. عیسایانو کې یو ډله ده هغوی وایي خدایان درې دي یو الله پخپله یو عیسی علیه السلام او یو بیبي مریم وي دا درې خدایان دي. نو د هغوی د عقیدې رد شو چې درې نه دي یو دی. د مکې مشرکان وی 360 خدایان د مکې 360 خدایان د هغوی د عقیدې رد شو چې نه دونه نه دي یو دی. او پاکستان چې جوړ نو نو ټول هندوستان پاکستان په شریکه دی کې 22 کروڑه انسانانو 22 کروڑ آبادی والا خو په دې 22 کروڑه کې 33 کروڑه خدایان هندوانو منل هر خپل شی به هغوی ته خدای ښکارېدل. نو 33 کروڑه خدایان دا د هندوانو د هغوی د عقیدې رد دی چې ټوله نه یو دی. قل هو الله احد ووایه پیغمبر علیه السلام هغه ذات الله دی یو دی. الله الصمد الله چاته محتاج نه دی بے پروا او بے نیاز. لم یلد څوک یې ضایع کولی نه دي یعنې بچی یې راوړی نه دی د الله بچی نشته زامنونه نشته. عیسایانو کې یو ډله ده هغوی وایي عیسی ابن الله عیسی علیه السلام د الله زوی دی. د هغوی د عقیدې رد شو چې نه بچی نه دی راوړی زوی نشته. یهودیان وایي عزیر علیه السلام د الله زوی دی. د هغوی د عقیدې رد وکړه چې د الله زوی نشته. او بعض عرب قبایلو به وایي الملائکة بنات الله فرشتې د الله لوریانې دي. د هغوی د عقیدې رد وکړه د الله لوریانې نشته نه زوی شته او نه نشته. لم یلد ولم یولد او دا الله ځای کولی شوی نه دی یعنې د الله مور پلار نشته چا نه پیدا نه دی. عیسایانو کې یو ډله ده هغوی وایي چې د عیسی علیه السلام پخپله الله دی ان الله هو المسیح ابن مریم. نو هغوی ته جواب کېږي چې عیسی علیه السلام خو د بیبي مریم نه پیدا دی او زموږ الله خو د چا نه دی پیدا. د هغوی د عقیدې
ولم يكن له كفوا احد او دا الله همسر همسیان او برابر څوک نشته دی. آخري دو سورتونه د دوی شان نزول مفسرین په یو ځای ذکر کوي. پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ کی پیدا شو. د عمر ابتدائی سلویخ کالا پر امن طریقے سره تیر شو. وچه سلویخ کالا پورا شو او پیغمبری ورکړی شو د خلکو ته د یو الله عبادت وکړي. نو دا ټول خلک مخالف شو او هر قسمه سختي او تکلیفونه پیغمبر علیه السلام ته رسول. تر دې چې په آخر کې د پیغمبر علیه السلام د وجلو اراده وکړه او دغه اراده کې الله ناکام کړل. مدینه منورې ته تشریف یووړ نو هلته ورسره جنګونه کول، مختلف جنګونه او جهادونه شوي دي او الله د پیغمبر علیه السلام حفاظت وکړ، بچ شو. نو آخر کې د چیلې غوښه کې زهر ګډ کړل، پیغمبر علیه السلام ته ورکړل. د هغې نه الله بچ کړ. نو دا غټ یهودیان یو منافق یهودي ته وایي نه به څنګه خلاص کړي. او ته لوریانې مې جادوګرې دي او داسې جادو به پې دله وکړم لږ وخت کې به یې دله ختم کړم. وایي شابه تعریف یې وکړه، زر یې وکړه. نو لبید ابن عاصم منافق یهودي هغه او د هغه لوریانو په پیغمبر علیه السلام باندې جادو وکړ. او د جادو اثر دا و چې د دنیا یو کار پیغمبر علیه السلام به کړی و، خیال کې به راتله چې نه مې دی کړی. یو کار به یې نه و کړی، خیال کې به راتله چې کړی دی. نو د دنیا په کارونو کې د پیغمبر علیه السلام نه اېرېدل به کېدل، خو د دین په کار کې جادو په پیغمبر علیه السلام باندې هیڅ اثر نه دی کړی. شپږ میاشتې دا تکلیف و. عایشه بیبي فرمایي چې پیغمبر علیه السلام راته وفرمایل زما بیماری او د هغې علاج ماته الله وښوده. څنګه؟ پیغمبر علیه السلام اوده دوه فرشتې د انسان په شکل کې راغللې، یوه فرشته سر ته بله خپو ته. دا یوه فرشته بلې نه تپوس کوي پته څه چل شوی دی؟ پته جادو شوی دی. وی دا پې چا کړی دی؟ وی لبید ابن عاصم منافق یهودي د هغه لوریانو کړی دی. وی دی په څه کې کړی دی؟ وی دی د پیغمبر علیه السلام ویښته مبارک اغوښتي دي، د ګومنځې غاښې دي، دې سره د قجورې دا بور دی، د مومو یو ګوډاګی یې جوړ کړی دی، دې ویښتو مبارکو ته غوټې ورکړي دي، ستنې هم پکې اچولي دي. وی دی کوم ځای کې ایښی دی؟ وی دی په پیر زروان کې د ګټې لاندې ایښی دی. مسجد نبوي نه بهر اوس د بسونو اډه ده او دغه ځای کې پخوا یو باغ و د قجرو، هغې کې کوی دی، دغې کوی ته پیر زروان وایي، دغې کوی کې ایښی. خوب کې هغه ځای وښودی شو، د پیغمبر علیه السلام بیدار شو، صحابه کرام ورسره شو او د هغې کوی غاړې ته دا کوی دی. یو صحابي کوی ته وشو او د کوی د ویښه د ګټې د لاندې نه د جادو عمل یې را وویسته. د جادو په دې عمل د دې کوی اوبه د نکریزو په شان سرې شوې وې. دې ویښته مبارکو ته غوټې ورکړي دي، پکې ستنې دي. اوس که دا ویښته مبارک دا غوټه سپړې ویښته شوکېږي او شوکېدو سره به پیغمبر علیه السلام ته تکلیف وي. نو جبرائیل علیه السلام اول دا دوه سورتونه ولوستل او پسې پیغمبر علیه السلام ولوستل. په دې کې آیاتونه 11 دي، د جادو عمل کې غوټې هم 11 دي. یو یو آیات لوستو سره یو یو غوټه په خپله پرانستې شوه. پیغمبر علیه السلام داسې جوړ شو لکه چې چا تړلی و، اوس یې پرانستی. عایشه بیبي وایي چې دا سړی د صحابه کرامو ته ښه ونه، وایي نه زه الله جوړ کړلم
او زه د چا نه بدل او انتقام نه لم صحابه کرام که خبر چې پوه پې مړ کړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خبر شو وی اجازه تو کنه منافق نه را سروام وی نه زه خدای جوړ کړم زه چا نه بدل نه لم او دا سړی دونه بې حیا چې د دې نه پس به راغی نږدې مخامخ پیغمبر علیه السلام سره به مخامخ ناستو او پیغمبر علیه السلام چې ته ګیله نه ده کړه چې ظالمه شپږ میاشتې داسې وکړولو نه یې ورته تندې ترې وکړې په دې لومړني صورت کې د دنیا د مصیبتونو نه د بچ کېدلو تعلیم او تعویض او په دویم صورت کې د آخرت د مصیبتونو نه د بچ کېدلو تعلیم او تعویض قل اعوذ برب الفلق او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعوذ پناہ نسم برب الفلق فرب د سبا د فلق پر معنا شریواله د شپې په دې دنیا د تورې تیارې تور صادر ویړ دی او د سهار په وخت کې دا تور صادر سری شي او سپینه رڼا دې په مزه را پورته کېږي تر دې چې ټول عالم روښانه شي د فلق خپله معنا شریوالی دې ځای کې مراد دی نه سبا دی قل اعوذ برب الفلق وفرمائے پیغمبر علیہ السلام اعوذ پناہ نسم برب الفلق پر رب د سبا من شر ما خلق د شر د هغه څه نه چې الله پیدا کړي دي د تمام مخلوق د شرونو نه د الله په ذات پناه نیسم ومن شر غاسق اذا وقب پناه نیسم په رب د سبا د شر د شپې نه من شر غاسق د شر د شپې نه اذا وقب چې کله دا شپه توره شي او تیاره شي د ماښام نه شر شروع شي حدیث مبارک کی راضی چھے ماخام خپل بچی لارو کوسو تا پریده ما ځکه چې شیطان خپل بچی لارو کوسو ته راخوشي کړي دي ستاسو بچو ته تکلیف ونه رسوي نو څنګه ماښام شر شروع شوی دی بیا چې تیاره زیاتېږي نو دا شر نور هم زیاتېږي نو مؤذر ځناور د ضرر رسولو لپاره راوځي او دا قاتل دا قتل دا پارا او غل دا کود غلا دا کی دا پارا جادوگر دا جادو دا پارا نو چې شپه شوخیږي نو شر زیاتېږي ومن شر النفاثات فی العقد پناه نیسم په رب د سبا د شر د پکو وهونکو نه فی العقد په غوټو کې دا جادوگر چې جادو کوي نو د جادو الفاظ وایي ویښته یا تار لا غوټه ورکوي او چې پوکي وي د پوکي سره د خولې نه لاړې وځي ومن شر النفاثات فی العقد پناه نیسم په رب د سبا د شر د پوکو وهونکو نه فی العقد په غوټو کې ومن شر حاسد اذا حسد پناه نیسم په رب د سبا د شر د حسدګر نه اذا حسد چې کله دې حسد وکړي حسد څه ته وایي یو بنده له الله یو نعمت ورکړی دی نو بل بنده وایي دا نعمت د ده نه واخله نو دې ته حسد وایي تمنا کول د زوال د نعمت د غیر دا حسد دی او حسد داسې خطرناکه ګناه ده نیکي داسې ختموي لکه خشاک چې اور کې واچې تیره شي دقسې نیکي برباد روبنه حسد ابلیس کړو الله آدم علیه السلام تاسو ډېر لوی قدر عزت ورکړ د وی دا مقام دې دلواله ورکړ حسد یو کړ د حسد د وجه الله د خپل دربار خوشاله ومن شر حاسد اذا حسد پناه نیسم په رب د سبا د شر د حسدګر نه اذا حسد چې کله دې حسد وکړي قل اعوذ برب الناس وفرمائے پیغمبر علیہ السلام اعوذ پناه نیسم برب الناس پر رب د خلقو درنا رب مانا پرورش کوونکی تربیت کوونکی یا رب مانا مالک دی ملک الناس و بادشاہ د خلقو الہ الناس و معبود د خلقو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې اچونکی الخناس و پشا تختیدونکی
وسواس د مبالغې صيغه ده. مبالغه معنا کې ډېروالی، او دا شیطان د سر نه خپو پورې ټول وسوسې دې دی کې په معنا د موسوس وسوسه اچونکي او الخناس په شا تښتېدونکي. کله چې یو انسان د الله د ذکر نه غافل وي، نو دا شیطان لکه د ماشي په دې زړه د پاسه ناست دی او خپل خرطه مې دې زړه کې ورټومبلی دی، وسوسې اچوي. او چې کله دا غافل انسان د الله ذکر شروع کړي چې الله الله الله، نو دا شیطان د خپل خرطه په چک را وباسي او شا کي او منډه کي لاړ شي وتښتي. نو چې کله یې وسوسه اچوله نو وسواس و، او اوس یې چې تېښته شروع کړه نو خناس و. الذي يوسوس في صدور الناس، هغه شیطان چې وسوسې اچوي فی صدور الناس، د خلکو په زړونو کې. صدور د صدر جمع ده، معنی سینه، مراد ترې زړه دی چې په سینه کې وي. من الجنة والناس، شیطان دوه قسمه دی. من الجنة یو د پیریانو د ډلې نه دی. هغه شیطان چې آدم علیه السلام ته سجده نه ده کړې، هغه د جناتو نه دی. کان من الجنة، دی د پیریانو د ډلې نه و. فسقا، نافرماني وکړه، شیطان شو. او دویم قسم په دې انسانانو کې چې کوم انسان د الله خلاف خبره کوي، د یو پیغمبر یا د ټولو پیغمبرانو خلاف خبره کوي، د قرآن خلاف خبره کوي، د نیکانو بزرګانو عالمانو خلاف خبره کوي، نو ظاهري شکل خو د انسان دی، خو دننه دی شیطان دی. انسان نما شیطان. نو دوه قسمه شیطانان دي، یو د پیریانو نه دی، بل د انسانانو. د دواړو د شر نه د الله په ذات باندې پناه دي. هغه شیطان چې آدم علیه السلام ته سجده نه وه کړې، دته وایي ابوالجان، د پیریانو پلار. لکه د انسانانو پلار آدم علیه السلام ته ابوالبشر وایي، نو دا شیطان د پیریانو پلار دی، نو دته ابوالجان وایي. نو دا هغه شیطان دی مختلفو علاقو ته په دوره ځي، او دا هغه د خپل بچي ځان ته راجمع کړي. تپوس پوښتنه ترې کوي څه رکاوټ شته چې څه نوې چل درته وښیم؟